په کوار د دریو کالو ماشومې سره خرمشاه سره اول جنسي زیاتی شوې د هغې نه بعد بیا قتل کړی. مینهوال دغسې کارونه ورځ تر ورځه زیاتېږي، خو د ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینهوالو اوس تاسو دغه شانتې ماشومانو سره ظلم او زیاتی کېږي چې د دغې د وجې نه بیا یې قتل کړي چې یعنې موږ به وشرمېږو او دا بچه ته مور او پلار ته خل ووایي. د دغې د وجې نه عزتمنو بیا دغه ماشومان قتل کړي، هغوی ورسره دغه شانتې غلط کارونه وکړي، بیا د هغې نه بعد یې قتل. مینهوالو نن چې څنګه دا ظلم په کوار کې شوی دی، د 3 کالو ماشوم چې نوم یې خدیم دی او اول ورسره جنسي زیاتی کړی دی، د هغې نه بعد یې بیا ډېره زیاته سخته قتل کړې ده چې څو ورځې بعد دا کیس بیا اضافه شو. دا کیس ورځ تر ورځه زیاتېږي، کمیږي نه، د دې مخنیوی نه کېږي. دغه شانتې دا سویمه واقعه ده په خیبر پښتونخوا کې چې مخې ته راځي چې نن په کوار کې دغه شانتې د ګل غوندې ماشومه یې ډېره زیاته سخته بېدردۍ سره قتل کړې ده. مینهوالو که چېرې د دې مخنیوی ونه شو، دا کار به ډېر سخت عام به شي او ورځ تر ورځه به زیاتېږي به. مینهوالو د داسې خلکو په اړه باندې ستاسو څه خیر ده چې دغه شانتې ماشومانو سره په زور باندې او په زبردستۍ باندې غلط کار وکړي او بیا ډېره زیاته سخته بېدردۍ سره قتل کړي. مینهوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.